السلام علیکم ملګرو، جلال خان کشمیری یم. حاضر وخت کې د جمهوریت حوالې سره یو څو خبرې کوو. عجیبه علما چې کوم دي نو زموږ ډېر معزز خلک، ډېر معزز علما په دې الیکشن کې ډېر په بدو بدو الفاظو باندې یاد شي چې یاره فلان کې عالم زه ځکه نه منم چې د ده وکړو د هغه وکړو. حالانکې سیاست د هر سړي ایکول رایټ دی، حق یې دی. او څنګه چې یو عامي سړی په دې ملک کې استوګنه کوي، همدغه شانتې عالم هم په دې ملک کې استوګنه کوي او دواړو ته یو شان حق حاصل دی. خو بیا دا ویل چې یاره د اسلام په نوم ووټ اخیستل، دې کې بیا دوه فرقې جوړې شوې. یو هغه علما چې کوم د کوم موقف د جمهوریت حوالې سره دا دی چې یاره جمهوریت یو ټیک ټاک عمل دی او موږ د اسلام خدمت کوو په دغه ذریعې سره، نو موږ ځو اسمبلی ته. نو لہذا موږ ځکه جمهوریت په لار روان یو چې په ملک کې جمهوریت نافذ العمل دی، فی الحال جمهوري سیستم دی، نو مجبوراً به موږ د جمهوري سیستم د لاندې دغه ته ځو، اسمبلو ته ځو. خو په دې کې بیا بعضې علما په دې رد کوي. هغه رد څه کوي هغه به زه تاسو سره خبره کوم، خو دې حوالې سره به تاسو خپله رایه هم موږ ته د کمنټس په شکل کې راکوئ چې یاره ستاسو خپل څه رایه ده. نو اوس چونکې د ووټ دپاره د اسلام نوم استعمالول، د قرآن مقدس نوم استعمالول او د هغې په بنیاد ووټ اخیستل، نو دې سره دا وشي چې هغه علما کله بهر روځي او په سیاست کې راولړی او هغه خو ظاهره خبره ده، خو عالم دی او خو د خدای رسول د لارې خبر دی، نو هغه په د هغه خبرو کې به اکثریت د خدای رسول خبرې، نو چې ته یې ووټ ته راکاږې نه به ووټ سره هم د خدای رسول خبره لینک کوي. خو به هر حال څنګه چې یو عام سړي ته، یو عامي ته حق دی چې هغه په دې ملک کې د جمهوري سیستم د لاندې الیکشنو کې، دغه شانتې یو عالم ته هم حق دی چې یاره هغه په دغه کې حصه واخلي. خو بیا هغې له د اسلام نوم ورکول په دې باندې لږ تضاد دی. ذاتي زما تضاد نه دی، بلکې زه تاسو سره هغه دواړه رایې ږدم. جمهوریت بعضې علما دا خبره کوي، بعضې پوهان دا خبره کوي چې جمهوري سیستم، زه په خپل جمهوریت خوښوم که هغه ټیک او شفاف دغه سره وي، ځکه د هغې هم څه فایدې او څه نقصانات شته. اوس د جمهوریت هغې څه وایي، بعضې خلک پوهان دا خبره کوي چې جمهوریت کې مسله څه ده. ړومبی دا اسلام سره لینک کول او وایي چې دا اسلام سره مه لینک کوئ. ولې مه لینک کوئ؟ ځکه چې په اسلام کې خلافت او جمهوریت نه و. که نبی علیه السلام د ټول عالم دپاره رحمت للعالمین را لېږلی شو، نو دې کې جمهوریت نه و شوی چې ستا سره یې ده ستا سره یې ده، نه، بس هغه د خدای د طرفه اټل فیصله وه او راغلی و. بس په دې کې که څوک دویمه خبره کوي نو بس د کرښې نه هغه غاړه وړي. بیا نبی علیه الصلاة والسلام چې کله ابوبکر صدیق رضی الله عنه خلیفه ټاکو، نو هغه جمهوري سیستم نه و چې ووټ یې وکړو، د هغې نه بعد بیا ابوبکر صدیق رضی الله عنه د مسلمانانو خلیفه کړ. نه، جمهوري سیستم خو نه و، خلافت سیستم و. یو دا وجه ده چې کومه پیش کیږي. دویمه دا وجه ده چې په اسلام کې زه چونکې زه د هغې دواړو فرقو رایې ستاسو وړاندې ږدم، فیصله کولو والا زه نه یم، فیصله به تاسو کوئ. کم پوهان ملګري چې ویډیوز ګوري او د کمنټس په شکل کې به رایې هم راکوئ. دویمه رایه دې دا ورکوي چې یاره جمهوري سیستم اسلام سره ځکه مه لینک کوه، لکه بعضې علما دا وایي چې یاره اسلام کې دا دي چې دوه ښځې چې رایوځای شي د یو سړي برابري، اکه د میراث مسله وي اکه د ګوی مسله وي، نو دوه ښځې د یو سړي برابري. نو دوی دا وایي چې که په جمهوریت کې ته ووټ اچوې نو د ووټ د ښځې او د سړي ووټ برابر دی، یعنی جمهوري سیستم کې ښځه او سړی برابر وي، نو بیا ته څنګه وایې چې دا اسلام دی یا د اسلام سره لینک کې. دویم جواز دا پیش کوي. دریمه خبره دا ده چې په جمهوریت کې بقول د بعضې پوهانو چې په جمهوریت کې ته لکه مثال په طور زه یو ناپوهه سړی موضوع ووټ اچوم، بل طرف ته یو عالم سړی دی، پوه سړی دی، دنیاوي او دیني د دواړو علوم هغه سره دي، هغه پوه دی او هغه ووټ اچوي، نو یعنې زه یعنې د یو ناپوهه سړي او د پوه سړي ووټ په برابر کتلی کېږي، ورته دواړه به یو شان کاونټ کېږي. اگر چې زه نه پوهېږم او بل پوهېږي، خو نه، ووټ په د دواړو په جمهوري سیستم کې دواړو ته یو شان حق حاصل دی. جبکې که موږ دغه ته وګورو، د اسلام په نقطه نظر دې ته وګورو، نو که اکثریت عوام جاهل وي نو دی به حکمران هم جاهل خوښوي، که اکثریت عوام پوهه وي نو دی به حکمران هم پوهه خوښوي،
اوس خو دا کیدی نشي چې په یو ملک کې د 99% خلک پوه وي، شعور دي لري، عقل دي لري. او د شعور او پیمانې د دې عقل مونږ عجیبه پیمانه ګرځولې ده چې یعنې مونږ هغه سړي ته ډېر شعوري وایو کوم چې زمونږ په پارټۍ کې مونږ سره روان دي. حالانکه که هغه دې واورېدو نو د هر سړي د نظریې قدر پکار دی. نو دغه هغه بل ریزن و چېرې په دې کې د جاهل او د عالم ووټ برابر کنسیډر کېږي نو جمهوریت اسلام سره لینک کول. دریم چې کوم پنځم چې کوم اعتراض په دې باندې کېږي نو دا دی چې زمونږ علما حضرات وایي چې یاره ووټ چې کوم دی نو دا شهادت دی، ګوی ورکول دي. نو اوس په دغې باندې که خبره کوو نو د ګوا دپاره څه شرط دی. یو شرط دا دی چې یاره ګوا به مسلماني. چې کوم د شهادت اصول بعضې پوهانو لیکلي دي زه د هغې خبره کوم چې یاره د ګوا دپاره مسلمان شرط ضروري دی چې دی مسلماني. د یو مسلمانو په چارپیچل کې خبره کوم چې به مسلماني. اوس چې یو سړی ووټ اچوي نو که هغه هندو دی که مسلمان دی د ووټ په کاونټ کېږي. ټیک شو، هغې کې دا شرط نشته چې دی مسلمان دی او که دی هندو دی. ټیک ده. نو که دا ویل چې دا شهادت دی، ګوی ورکول دي او اسلام سره لینک کول دي نو د ګوا دپاره بیا دغه شرط دی. دویم شرط د دې څه دی چې ګوی په د قاضي په مجلس کې ورکې. نو دلته په ډیموکراسي کې چې کله ته ووټ اچوې نو هلته خو تا ته قاضي نه وي ولاړ، هلته خو بس ته ووټ کاسټ کوې او واپس ترې راځې. نو شهادت سره دا لینک کول بیا دا چې د پلار په حق کې د زوی ګوی نه قبلیږي، دلته کې زوی جمهوریت کیږي او پلار له ووټ ورکوي. ټیک شو. دغه شانتې مزدور د خپل مالک په حق کې ووټ نشي اچولی، مطلب ګوی نشي ورکولی، خو جمهوري سیسټم کې د هغه په حق کې ووټ ورکولی شي. دغه شانتې شاګرد د استاز په حق کې ګوی نشي ورکولی او ووټ اچولی شي. او مطلب دا چې شهادت سره ډیموکراسي یعنی جمهوریت لینک کول په دغې باندې خبره کومه چېره دا هم ډېر متنازع شان ټاپک دی. بل طرف ته یو مین سیز چې کوم دی هغه زه تاسو ته ووایم. مثال په طور زه یو مثال در کوم چې د خدای د طرفه حکم دی چې یو سړی غله وکړي د نه لاس کټ کا. اوس دا ځان له باس دی څومره دې کټ کا، کومو حالاتو کې به دې لاس کټ کې وغیره هغه طرف ته نه زه پوه یم، هغه عالمان شته پوه دي چېرې لاس دې کټ کا. اوس دا حکم راغی د بره نه د خدای د طرفه چې بی بس لاس کټ کا، دویمه خبره نه. ټیک شو. خو چې ته په جمهوري سیسټم کې دا قانون نافذ کړې نو ته به اسمبلی ته ځې، میجارټي کینډیډیټس او میجارټي چې کوم د اسمبلی ممبران دي هغه به هغه قانون پاس کوي. چې کله یې پاس کړي نو ستا ملک کې به بیا د غل نه لاس والي کېږي. نو اوس ذهن ته دا سوال راځي چې دا قانون د خدای دی که نه دا د اسمبلی د طرفه دی. چې د خدای د طرفه راغی هغه ډایرکټ منل پکار دی. خو ډیموکراسي کې به ته ډایرکټ د خدای قانون هم نه منې، اب ډومبې راځي دغه ته اسمبلی ته، او اسمبلی چې پاس کړي بیا به یې ته منې، په تا به لاګو کېږي. که اسمبلی پاس نه کړه په تا بیا نه لاګو کېږي. نو دا هم یو فیکټر پیش کېږي چې یاره جمهوریت اسلام سره لینک کول. لکه دا زما د خبرې مقصد دا دی چې په دې کې ډېر زیات زموږ معزز علما داسې دي چې روزي بهر او بیا دقه کوي چې یاره نو هغوی پسې رنګ خبرې او پروپیګنډې بیا کېږي. نو لحاظه ټیک ته دا شی ته د منځه وباسئ د اسلام دا چې یاره ووټ، ځکه چې په دې سره ډېر معزز علما پسې خبرې کېږي او هغې ډېر په بدو الفاظو یادېږي. نو دا کوې خو دا نوم وله نه دي ورکول پکار چې یاره د اسلام په نوم، یاره د اسلام په نوم دا دې وباسئ. اسلام او مذهب چې کوم دی نو هغه هر سړي ته پته د دنیا منلی دی چې د انسانیت درس ورکوي. یو داسې مذهب چې په هغې کې مطلب د هر مذهب سره چې کمپیریزن وکړي نو د ټولو نه زیات د انسانیت درس که ورکوي نو هغه اسلام دی. نو هغه په دې ووټ او په دې معمولي څیزونو بدنامول نه دي پکار. او زموږ معزز علما هم پکار دي چې هغه کوشش وکړي چې یاره د ووټ په دغه کې د دغې څیزونو استعمالونه کې چې یاره ووټ او دا اسلام سره لینک کول او مونځ درته نه بخم او یا مطلب دا باقي په کمنټس کې به چې کوم علما دي، کوم پوهان دي، کوم ملګري دي هغه رایې راکړي چې آیا جمهوریت او اسلام دا یو دي او که بدل دي، که یو دي نو څنګه یو دي او که بدل دي نو څنګه بدل دي. ډېره مننه.